دوستانو د سرسایې باره کې در سره یو ویډیو شیر کول غواړم. ډېر معلوماتي ویډیو ده، خپل ملګرو سره شیر کړئ او چې تاسو ته هم پته ولګي چې سرسایه څومره ده، څومره پکار ده او کله پکار ده، چې کله موږ را سرسایه ورکړو اختر نه مخکې پکار ده او که نه اختر نه پس پکار ده. تفصیلي ویډیو ده ویې ګورئ، معلوماتي ویډیو د ملګرو سره شیر هم کړئ چې سرسایه څومره او کله پکار ده او چا ته پکار ده. تفصیلي ویډیو ده ویې ګورئ او ملګرو سره شیر کړئ د ثواب په نیت سره. سرسایه دا ځل څومره ده؟ دویمه خبره، سرسایه مونږ چاته ورکول شو او چاته نشو ورکولی. دریمه خبره، که د یو انسان خپل رور یا خپل خور غریبانان دي، یا د خپل رور یا خور ته سرسایه ورکول شو او که نشو ورکولی. څلورمه خبره، سرسایه د اختر نه مخکې ورکول شو او که نشو ورکولی. نو دا یو څو خبرې زه تاسو سره په دې ویډیو کې بیانوم، کوشش وکړئ په دې باندې ضرور ځان پوه کړئ. ټیک شو جي؟ نو اوله خبره زموږ عزتمندو، سرسایه دا ځل څومره ده؟ زموږ عزتمندو دا خبره تاسو یاد وساتئ. نو که په دې ته ځان پوه کړو که نه، نو ټول عمر دپاره به انشاءالله په دې باندې بیا تاسو پوهیږئ. سرسایه چې ده که نه، د پوکم 2 سیره غنمو قیمت دی. پوکم 2 سیره غنم هم د یو کس په سر باندې ښه، د یو کس په سر پوکم 2 سیره غنم، خو احتیاطاً 2 سیره پکار دی. ټیک شو؟ 2 سیره غنم یا د دې چې څه قیمت دی په بازاري ریټ، تاسو په خپل علاقه کې دغلته بازاري ریټ معلوم کړئ چې بس د پوکم 2 سیره یا د 2 سیرو غنمو چې څه قیمت څه پیسې وي د یو کس په سر باندې دغه سرسایه ده. صحیح شو جي؟ امید دی چې په دې باندې تاسو پوه شوي یئ. بالکل اسانه ده. پوکم 2 سیره غنمو قیمت معلومول بالکل اسان دی چې ته دکان ته ورشئ یا پوکم 2 سیره غنمو څه قیمت دی چې هغې درته څو یاد کړي د یو کس په سر باندې دغه سرسایه ده. صحیح شو جي؟ ښه، اوس دویمې خبرې ته راځو چې سرسایه چې ده که نه، مونږ د روجو کې ورکولی شو او که نشو ورکولی اختر نه مخکې، نو بالکل ورکولی شئ. زموږ عزتمندو لا څه بهتره خبره دا ده چې اوس نه تاسو ورکوئ، ځکه چې هغه هم غریبانان دي، خپل بال بچ لري، هغه هم د خپل بال بچ خوشحالۍ کتل غواړي، خپل بال بچ خوشحالول غواړي چې هغې په د خپل بال بچ دپاره په اختر کې کپړې سپلې وغیره والی. ټیک شوه؟ نو عموماً نه تاسو ورکوئ. ټیک شو که نه؟ سرسایه اوس دې کې یو بله خبره، سرسایه چې ده که نه، آیا یو غریب ته ټوله ورکولی شو که نه؟ نو بالکل ورکولی شئ. لا څه بهتره خبره دا ده چې تاسو سرسایه چې ده د ټول کور والا چې ده یو غریب ته یې ورکوئ چې هلته پې څه وخوشي که نه، چې تاسو هغه سرسایه لږه یو له ورکوئ، لږه بل له ورکوئ، لږه بل له ورکوئ، نو هغې باندې بیا هېڅ هم نه کېږي. نو بهتره خبره دا ده چې یو غریب ته تاسو ټوله سرسایه ورکوئ، نو هغې به پې څه وشي. ټیک شوه جي؟ دا خبره هم برابر شوه. اوس سرسایه مونږ چاته ورکولی شو او چاته نشو ورکولی. نو 5 قسمه خلکو ته تاسو سرسایه نشئ ورکولی، باقي هر چاته یې ورکولی شي. 5 قسمه خلک کم دي؟ نمبر 1، ستاسو چې کوم اصول دي. اصول څه مطلب؟ ستاسو مور پلار، ستاسو نیا نیکونه د پاسه ورځئ داسې د چا د وجې نه چې تاسو پیدا شوي یئ، یې ته اصول وایي. ټیک شوه که نه؟ دې ته نشي ورکولی مور پلار ته، اگر چې غریبانان دې ولې نه وي. دویمه، ستاسو فروع چاته وایي چې کوم پیدایش ستاسو د وجې نه شوی دی، یعنې ستاسو بال بچه نوسان وسي، کړوسي، کودي داسې لاندې ورځئ، دې ته نشي ورکولی. ټیک شوه جي؟ 2 شو. دریم نمبر، چې کوم انسان مالدار وي، نصاب ورسره برابر وي د زکات، دې ته هم نشي ورکولی. 4م نمبر، خاوند خپلې ښځې ته نشي ورکولی، ښځه خپل خاوند ته نشي ورکولی. ټیک شو. 5م نمبر، چې کوم سیدانی السید وي که نه، دې ته هم سرسایه نشي ورکولی. ټیک شوه جي؟ دا 5 قسمه خلک دي، دې ته سرسایه زکات نشي ورکولی. باقي دې نه علاوه که ستاسو رور یا خور غریبانان دي که نه، هغې ته بالکل ورکولی شو. خو که چرې تاسو سره خوراک شریک نه دی، که چرې تاسو سره خوراک شریک دی، یو ځای خوراک کوئ، بیا به ورته نه ورکوئ. ټیک شو که نه؟ خو که چرې بالفرض تاسو خور ده، هغه واده شوي ده او هلته خاوند غریب دی، دام غریبه ده، نو بیا بالکل خپلې خور ته سرسایه ورکولی شي. لاسه په تاسو باندې لازم دی بیا چې ستاسو خپله خور غریبه ده که نه، چې خپلې خور ته بیا سرسایه ورکوئ. ټیک شو که نه؟ بل چا ته به بیا نه ورکوئ. دغه شان دی که ستاسو رور دی، هغه تاسو نه بیل دی، هغه حساب کتاب بیل دی، ستاسو بیل دی او دی غریب دی، د رور ته بیا بالکل ورکولی شي. لاسه بهتره خبره دا ده چې بیا خپل رور ته ورکوئ. ټیک شو که نه؟ نو امید دی چې په دې یو څو خبرو باندې به تاسو پوه شوي یئ. انشاءالله که نور وضاحت پکې څه بیا وي، تاسو څه تپوس وي، کمنټ وکړئ. انشاءالله بیا به زه تاسو ته یا په کمنټ کې جواب درکړم یا به انشاءالله مختصر شان ویډیو بیا بله جوړه کړو. ټیک شوه؟ الله رب العزت مو خوشحاله باد ساتم. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.